تریشل والا چې دا کم تریشل تعالی کوي د دې غنمو نه به مزدوري نه ورکوي. دې ته مسله د قفیز الطحان وایي. مزدور له به د خپل عمل نه مزدوري نه ورکوي. دا په ګېډو باندې دغه کوي لو کې لسمه ګېډۍ او شلمه ګېډۍ دا هم ناروا ده. تریشل والا ته چې کوم تریشل هغه وکړي او د هغې نه غنم ورکوي دا هم هغه به نه ورکوي. لسم ټیم خبره دې ورسره کړې ده لسم ټیم به له د کور نه راوړي دې نه به نه ورکوي. دا چې کوم یې تریشل که د دې نه به نه ورکوي چې کور کې نه پیسې یې وله ورکه د هغې قیمت به ورکوي. قیمت اکثر هغې خوشحالېږي دې ته چېرې موږ له پیسې راک هغه د ټیم دغه دې وتلي چېرې دا څو دړی دی 2 دړی دی 3 دړی دی هغه دې د غنم په سود حساب دی ولګي به د هغې پیسې دې ورکړي. خو هغه غنم تریشل والا له نشي ورکوه. که ور دې که ناروا دې ورکه ظلم دې وکړه ګناه دې وکړه نو نه هغه ګېډۍ ورکولی شي نه هغه غنم ورکولی. شروع شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضې محترم ورونو د دې مسلې تپوس کړی و چې موږ د یو عالم بیان اورېدلی په فیسبوک باندې چې نن سبا کم تریشلو والا له د پټو والا مزدوري ورکوي د هغې غنمو نه چې کم غنم تریشل والا دوی له تریشل کي. نو عالم دا بیان کې ویلي چې دا ناجایزه دي. نو آیا دا د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟ نو دا خبر یاد ساتئ. زه د دې نه مخکې ستاسو د وړاندې د مسله ذکر کومه او بیا تاسو سره دې پوره تفصیلي حکم بیانومه. پخوا چې به خلکو اوړه کول نو دا به میچن به اکثر په غوایانو باندې چلوله. نو په کتابو کې دا مسله ذکر ده که چېرته کې یو سړي د چا نه غوایه راواغستلو په اجاره باندې او په دې شرط باندې چې په دې غوایه باندې زه کم اوړه کومه دا ماله کم اوړه کوي او کم غنم پې زه اوړه کومه نو د هغې نه به زه تاله یو قپیز در کومه. قپیز 2 کیلو کم 10 دړۍ راځي. مقصد دا یو من 2 کیلو کم یو من راځي او دا یو پیمانه ده او دوت ویلي چې زه به د هغې نه دونه در کومه. نو علماء کرام فرمایي چې دغه طریقه د دوی ناروا ده. نو لحاظه دا مسله خو د فقه په کثیرو کتابونو کې ذکر ده. من جمله د هغې نه هدایه بویو 3 نمبر جلد صفحه نمبر 308 باندې دا شانتې رد المختار 9 نمبر جلد صفحه 97 مکتب وحیدیه پای کې هم دا مسله ذکر ده. اوس نن سبا چې کم دغه تریشلي دي او په دې باندې خلک د غنم دغه کوي تریشر کوي نو په دې کې هم مزدوري چې هغه له ورکوي نو هم د هغې غنمونه وله ورکوي. نو علما فرمایي چې دا مسله او د هغې کم چې په غوایه باندې دوی اوړه کول نو هغه مسله او دا مسله دواړه یو شان دي. نو لحاظه دا هم ناروا دي. اوس وجه دا چې دا ناروا ولې دي؟ نو د ناروا کېدو دپاره د دې 2 وجې دي. یو وجه خو دا نه چې د نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک ته حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دا حدیث راوي دی او دا حدیث شریف ډیرو کتابونو ذکر کړی دی. دی فرمای نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عصب الفهل وعن قبیض الطحان. حضور علیه الصلاة والسلام د عصب الفهل نه منع فرمایلی. د عصب الفهل دې ته ویل کېږي چې کم څاروی نر څاروی څوک په ماده باندې سوری او د هغې قیمت دې اخلي. نو نبي اسلام دې نه منع فرمایلي ده د دې روپۍ به نه اخلی. دویم د دې قفیز الطحان نه چې څوک دا غوایا د چا نه واخلي او دی ورته وایي چې کوم وړه مې په وکړه نو د هغې نه به زه تاله صحیح حصه در کومه نو د دې نه هم نبي علیه السلام منع فرمایلي ده. نو د هغې مسله او دا مسله دواړه یو شان ده. نو لحاظه د دې نه اصل وجه خو د دې دا ده چې د دې نه نبي علیه صلات وسلام مبارک منع فرمایلي ده. دویمه وجه د دې د فساد دا ده علما کرام د دې دا وجه ذکر کوي چې کله څوک اجاره کوي یا بیعه کوي نو په دې کې لازم دا دی چې کم اجر او کم روپۍ د مزدور له ورکوي نو په دغه روپو او دغه اجر باندې به د سړی قادر وي دا به ورکولی شي. او په دې صورت کې د دې چې کله د هغه سره خبره کوي نو د دې سره د غنم موجود نه وي چې دی هغه له ورکړي او دا غنم به وروسته راځي وجود ته او په غنم چې وجود ته راځي نو په هغې باندې دغه پټي والا قادر نه دی بلکې تریشر والا پې قادر دی. نو لحاظه دا اجاره چې دی نو فاسد اجاره ده. دویم وجه دغه علما کرام ذکر کوي. نو په دغه طریقې سره څوک هم دا تریشل کوي نو یقینا چې دغه طریقه د دوی ناروا ده. او د جواز دپاره یو طریقه علما کرامو ذکر کړې ده هغه دا ده چې کله څوک دا تریشل کوي یا دغه شانتې په غویانو باندې اوړه کوي خو دی ورته په دې طریقې سره ووایي چې یاره تاله ما کله لس بوجۍ غنم وکړله نو ته به ماله یو بوجۍ غنم راکې. خو دې چې ورته نه وایي چې دا کم ما وکړله دقې نه به راکې یا ورته دا سړی وایي چې کم غنم تا ماله وکړه زه به د دې نه یو بوجۍ غنم در کوم. داسې خبره ورسره وکړه او دا غنم یې پکې یاد کړه نو دا بیا ناروا دی. خو که چېرته کې داسې ورته ووایي چېرې زه به تاله 10 بوجۍ دې وکړه یو بوجۍ غنم به در کوم
اوس که د ارې نه ورکړه که د نورو غنمو نه ورکړه او که د دې نه وله ورکړه نو بیا په دغه صورت کې جایز دي خو په شرط دی چې دی پکې دا معین غنم ذکر نه کړي او دغه مسله او دا مسله هم د جواز دا مسله پکې هم فتاوی شامی کې ذکر ده په 9 نمبر جلد صفحه نمبر 97 باندې مکتب وحیدیه رب ذوالجلال دې موږ تاسو ټول لفي د عمل کول توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله.